اویس قرنی رحمه الله په یمن کې اوسېد. ډېر د الله والا انسانو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې دی وو، لیکن د یو مور واشه د هغه خدمت وکاو. د مور خدمت په وجه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس د حاضرېدو مقور ته ملو نشو. د مور به ډېر زیات خدمت کو. حالان کې صحابي جوړېدل ډېر لوی اعزاز دی. زکه کله ټول دنیا اولیاء الله او تابعین را جمع شي نو د یو ادنا صحابي مرتبه ته هم نشي رسیدي. خودی د مور د خدمت په وجه باندې پاتې شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته حاضر نشو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته د ذکر وک چې په یمن کې داسې یو کس دی چې د مور د خدمت په وجه باندې پاتې شوی دی. نو تاسو کې چې څوک د سره یو ځای شي ملاقات وکي نو د هغه نه د ځان د پاره دعا وغواړي. ځکه هغه الله رب العزت د مور د خدمت په وجه باندې مستجاب الدعوات ګرځولې دي. اره دعای الله پاک قبلې د مور د خدمت په وجه باندې دومره خدمت وکاو. او نبی مهربان صلی الله علیه وسلم دته د مور د خدمت په وجه خیر التابعین ویلي دي. صاحب مشکات په اخر کې د اویس قرنی رحمه الله په حالاتو کې یو حدیث راوړی دی. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې د یمن نه یو کس تاسو ته راځي چې نوم به اویس وي. په یمن کې مور دا صرف د هغې د خدمت په وجه ماته نشو راتلی. نو نخه صدا نخه به دا وي چې د به برګي یعنی دا برس مرض به وي. د الله پاک نزان د پر دعا وغوښتله، الله پاک د مرض ختم کو. مگر صرف د یو دینار یا د یو درهم په اندازه باندې یو ځای اوسم په وجود کې سپین شته. نو ای زما صحابه په تاسو کې چې څوک هم د سره ملاقات وکي نو د ځان د پاره ورنه د مغفرت دعا وغواړي. یعنی هغه ته حکم وکي وایي ورته چې تاسو ته دعا وکي د مغفرت. ځکه الله رب العزت د مور د خدمت په وجه باندې هغه مستجاب الدعوات ګرځولې دي. د مور د خدمت په وجه حضرت اویس قرنی رحمه الله ته چې الله پاک دومره فضیلت ورکړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته فرمایي فمروه فليستغفر لكم. دته حکم وکړه دغه اویس ته چې تاسو ته د الله نه مغفرت وغواړي، تاسو دعا وکي او الله پاک تاسو ته مغفرت وکي. دا صرف او صرف د مور د خدمت په وجه باندې.